لس کاله پس به آینده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمي وي او زمونږ زامن به ډمان. دروغ وایم؟ زمونږ ښځې به ډمي وي. وګورئ د ټي وي په پرده د ډمي چې کم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او پکې سخانه کې روان. د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي. آئنده نسل با ډمان وی ډمان. 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې. صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو. دوی په نامه څه کیږي دا د وجی تیمیا نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارون دی ته ملازو حلال لار ول میاں جی گیدڑ حلال کی مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جب نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گیدڑ شجڑ سب حلال. عزیزانو زمری اورزه گیدڑ او میلو رو غوخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرال از مری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دین پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو. گیدڑو میلوی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاهم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص خبر صفاده دا خرستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسای زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو. زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زرکا هغه چې خبر اخلاص ده دا خرب اوسو خوري دا اوسه به غرمیلا خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چای زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای بے وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارث د دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوا
د چواریانو مشري به زوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوې ده. داغه جواب ما اس شو زیړ والا مولا اواده شي اواده زه سره یو کیسټ دی هغه واوري. ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت دی نه، دا تهذیب دی نه، ټیک شو دا انسانیت دی نه. کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او فخره به سورېږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپیګنډي لګي دي چې تا ما پورې داله کوي تړلا. نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د یرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی. نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دي دا غلطه پراپیګنډا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وي. جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم، لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ، مولیان ښځو پسې لاړ. دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه. فاطمه جناح ښځه وه که نه؟ د هغې اول سپورټ چا کړی؟ نه 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 یو منټ ولې قربان شو کړی ټیک شو. اول سپورټ چا کړی دا تپوس ته وکړئ. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی. په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي. او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی. د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی. 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي ځامن کیږي نه. ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو. مولیان ښځو سره ملګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وایئ که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دین دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه؟ ها کړی ده که نه وکیله؟ 2 غنټې فضل الرحمن خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو. ده په بند کمرې کې ورسره 2 غنټې ملاقات کړی که نه؟ دی خوا وګورئ کتار سکے خیر دے کتار سکے خیر دے. نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاري لکه شرم وکئ او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی. تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله. چا سره چې 2 ټانګې خلک نه
هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کړ دوه ټانګي اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باز کړي دوه ټانګي خلک ورسره دي خبره خو تاسو نه منئ نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کښېنم سخت خلاف خو دا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شم دی خو ګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دې د ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي بیا دغه ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وي جنازه یې درته ملا کوي 200 قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شي خطا شوې د خولې نه دې څه ووته اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه یې د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بې حیا قومه بې غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو دپاره څوک الیکشنې کوي تاسو دپاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې روڼه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې وي که نه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځوي لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي دا زمونږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسو ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه ویست ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلک دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل
هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغو مزه لنډي یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړي چې روبو ته اجره کې به بټیاران دا ناس هلکه سدي خوړې دي خان ساګ مې خوړې تاسو خوړې خان غټه غوښه تاسو خوړې جی دال مې خوړې دته به خان تاسو خوړې روندې وګوره دا دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو علاقه کې چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سوي لري چې دا چل مکه وا پارام کینا دا چل اے سړیو خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی زم پاتې کېږم نه ویل مزو زما او دا اندوان بداسي داسي او داسي چې ټول قیمت خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله دی یو کانی لاندې سر نه باسي کله بل غړم په دې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی و چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو به وې په دې کې چې یو سات تیر شو په اخرم بم راوغورځېدو چې غړم شو خر یې والي زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه یم نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړی دی دا څه توره ده ناغه سړي برې ته دا چل کولو او چې ګورئ نه پولاو زردې فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برې ته تو کته نو رښتیا به برې ته غوړې وي اجره کې ناست او دا غریبان ته غیر چاپیر ناست نو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریتي غړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختوله نو کران ورته وی چې خان بریتي به په سرمنې غړولې مونږ ته به دی چې پولاونه مې خول دیکھو ګورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نو شرمولو لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چو شرمولو آریو سره اوس موجوده حکومت کو ګوره اسلام 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 ڈلن لگ گیا اسلام اسلام پتہ نہیں کہ اسلام دیت شہیدی پتہ نہیں لگی آیا بادشاہ کور کے دوبی خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولی جاړي وی لنډه مړ دی د بادشاہ خزم په جړل بادشاہ کور تراغه خزه ولی جاړي وی لنډه مړ دی بادشاہ په جړل اوس پختل نه کې لنډه څه بادشاہ بار راغه دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمون صوبه سرات کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه را څه ده میټینګ د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې ده
पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट बादशाह दरबार कराने पर जड़ाने वजीरान जर्नैलान तब से बोली जा रही विचे लंडे मरे अवी पचड़ा काबीना से बोली जा रहे लंडे मर दे अवी पचड़ा यो के तपोसु पचदा लंडे देसो खबर नहीं हो बादशाह जड़ल से लंडे मर दे न मुंगम पचड़ा बादशाह ने तब से लंडे सो को विचे नेम खबर को खजर ने जड़ल से लंडे मर दे जम पचड़ा बादशाह को तरह के खजी तो खजीदा लंडे सो को टोला बादशाही पचड़ा वे खबर नेम तो दूबी खजी जड़ल से लंडे मर दे नजम पचड़ा چې د دوبي خزه راوخته دی اختی وزره لنډه سوق ده ټول سلطنت جاری وي لنډه زما د میړه یو خرو امر ده سبا چل پتہ نه لګ اسلام ټول لګیا دي کدا دې را روان دي کدا دې را بشي کدا دې را اسلام درې خبرې ټول دروغ ایمان پیدا کوي کله سملې منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې اورا بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه غریوال نه ونی سي او په دغه خلای او سوسو کوي چې دا خلا ولا د وینو ډک که وزیر در تراغ او درته وزیر لا تاسو ټول ټوکرای او زمونږ وزیران امریکای ته تری دلته د استقبال تیاری کی تب وګوره دا به ضمیر قوم دا به لکای چي دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نراله امریکا څخه کعبه ده امریکای غوندې رزل ملک په مقدس مکه باندې دی دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبيعت دین ایو پیرو یو کلی تتلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شهر نه پرسان دی سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر ته پرم په 2 پیسې سیر گازریم په 2 پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر نه پرسان دی او الله کبه گیر شو تپوس کولو والا مسول ا مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ بیسار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري و جنا صاحب لګي سار شه ډېر خبره چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړي دا او چې میاش 2 تیرې دي شیخ نلا سے کټه جوړ شو چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ حکم کړي په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سره مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګي دا بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي بادشاہ وی چې بای دا ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګوري خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی دی شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي وینو ما سکړی دی بیرام غر کا شا وې سدي کړی نه دي الته کړای په بل چا کې ناراض کړی دی سدي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري وی پیرا خدای ته ګور اوس چل کاوه
نو پیران خو ډېر هوښیار هم کړ، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته هم ډېر خفه یم چې ما ځان مولا کړی، ډېر خفه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته. که ځان مې پیر کړی وی داسې مذهب یې کولی لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته د ټریفک د سپایي غوندې که ښځه را روانوي چې ما که جینۍ را روانوي ما که هلکان را رواني ما 3 لارې بلاک کړی 3 واړه درته کنځلې دوست تو خوایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر وللا اسرا کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننا واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا. اجي آسان شه مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کود مولا توپ ګران کا. نو پیران ډېر خياري هغه ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سبا لا د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخکې به په زور منډه کړ او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا زبته ته به سره ونخلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زبه یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی د پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزونو دی یو وځ په ورزم بل وځ بادشاہ دا چل څه ده پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړه تپره وته نیغ به جنت ته ځي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې نه زم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته ځولې نسم زولې نظم کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل اډر ورکړ راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا پیروي مرید ته چې تخته بیره دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړه ځان ته په خپل اچي په خپل شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېدا زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته د اخر مخ ته پتن درول دا کور د چا آباد شو بیګاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو تاسو بنی آدم یې یعنی تاسو پښتو دار دا چارسده کې می تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پښتانه منګه پښتانه منګه مالغه وخت کې منګه پښتانه چې زمون خزه د شپې په 1 بجه د سلیمان یوازې را رواني منګه پښتانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې وی دیګا سیلای کرم شپه ها سیلای کرل شپه که سویلی کرل شپه یعنی مونږه پښتانه کینی کینی شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې داسې څوک نه شرمې لکه نن چې مونږ شرمېږو مونږ شرمېږو
نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګورې. راشه که نه که د ډزو شوق دی دی د تورخم نه دی یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند، ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وي چې زما دا میړه ړوند کا، زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کا، نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کولو چې ښځې ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېر داسې کې او داسې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل نن خو دې اواز هم راکړو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته؟ وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ، دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه، چې حلاله یې کړه یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه، وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو، وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو، خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل و؟ وی چې بس ړوند شو، به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپو ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلی دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ، چرګانې ډېرو په کور. چې څه ساعت تېر شوی دی، دویم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر، چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک.
سړی راغوخته دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو صدا یو او سین کې وغورځول چې هغه وړه سین کې غورځولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چې هغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالم بلې ورته سلور وړای چې پیلي ګلې دي اخیری چې لګلې دی ویل چې دازل در نرا نشي ګوره سمې غورځوا سینتا چې د سین په غاړه د امړې غورځولې ده چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مړ کړي چې دا سه په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نسی وای الله اوس میانم نسی ایم مړ کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې بروچت کو ایم مړ کړي دی بیا راغی سړی ته وې چرور اوس مې سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را په غاړه تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپیا ورک ما ته وګورئ کلهګ مقل لري او سوچ لري نو دینه به اندازو لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوی دی او داغه سړی کار شوی دی خدای میړه می پټه پوډون کې او میړه سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی دی ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړیو په خرب سره چلولا پټولا نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکی وینځلا ناته اولی ته وغورځیدو لاړو بویو دیوس سرسام شو او چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا خوا کزه خبر وې چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلې نه کور تراغه مور بچیا څه چل دے وې مور پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مور ولا ډاکټر راوست چې د الګ باندې څه چل دے ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیره چې هیره کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا 100 به بیا پورا راک چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ولی بیا تا چې وی چې پاکه نه پلیتا خو بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړي چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چراشه مریضان خو یو نه دوش ډاکټر چراغه چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپے را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ول سلو نه 50 خې سلو نه 50 خې کزه په چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغسته نو قسم په خدای دې چې یو د بل نه بدتر یو د بل چې یو زی او بل راضی ا د کپن او د موګي والا کیسه مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب سبق ویلو استاد ورته لګي سار شه عقل زدکا ول څه عقل زدکم ټول کتابونه مې وې مولا شو ول خزا
په یو جماعت ورغلی دی، په جماعت کې د پیر غوا په جماعت کې تړلې وه، د پیر غوا یې وه په جماعت. دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر، دا مشرک، الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته. او یا دا کوتکې چې ګرځي ډنچ کوپیان اغیرانی ولې مرګ لیواله دی، خولای په ټوله ماته کړ. دی واپس لاړو، استاد ته وایي چې دا د کتابونه او دا د ملاتوب زما توبه ده. ویل ولې؟ ویل حق مې وویلې او مړې کم، حق مې وویل. وی کور دی وران شه، ما چې تا ته ویلو چې لږ ایثار شه، چې لږه قلم زده کړې نو بیا به حق ښه ویلی شي، لږ ایثار شه. اوس کښېنه، یو کال د علم سره ټریننګ ورکړی، سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوا یې تړلې ده. دی په منبر کې ناستو، ویل وروڼو خبره واورئ، د دې پیر د دې ګیرې په ویښتو کې داسې اثر دی چې چا سره یو ویښته وي ټول عمر به نه مړ کېږي. مریدان راغی پیر ته وایي چې اوس موږ له ویښته راکړه، ویښته وباسي ور نو ګیره به هم زما غوندې رنګی وه، مړه ویښته خلاص شو، مریدان ډېر پاتې دي. چې ډېر پاتې دي ویل نه ویښته خلاص شو، داسې غپې پې جوړ کړی، ته پې داسې ورټوپ کړه، څوک پې داسې ها. خو چې مریدان ته پاڅېده، پیر یې چینګه خوله نیولې وه مړو، ملا هم دوه خپلې او دوه پردی کې. استاد له ورغی، وی داسې چلو شو. ویل ما چې درته ویل چې عقل زده کړه، تم بچ شوې، د پیرم بیړه تباه شوه او ځان دې محفوظ شو. نو ما ملا صاحب لږ عقل زده کړه، لږ سوچ وکړه، فتوی چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کړه، خپل شان تم ګوره، وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر 40 کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو، دا مولیان وایي په ایمان کړي دي که نه. مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چاودی د دې مسلم لیک د لاسه، چاودی او که نه و چاودی؟ نه و چاودی. ویل شرعي نظام وی، خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو، ویل کېنه په ارام ملا صاحب چېرته کور کمانې د موانستا اوس دې خبرو سره څه کار دی. زمونږ په علاقه کې یو میر دی، زه ورته تارپیټو یم. میر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټۍ چیرمین نه وي، تارپیټو یو ملا باندې منډې ترړې ځان یې په ممبر را ممبر کړ. خو چې امبر وایي بیٹھ یار مسیح تھی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کرنے کے ارجی تھے تو کیا نیغ نیغ ہونے هغه ته دسی. نو دوی مونږ 40 کاله استعمال کړي او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور به ته وګورې چې په دې سرمایه‌دارو به ما درته میچنې او نه ګرځولې، نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي. هغه ورځې پېښور کې پولیس افسرانو یو 2 سپایان په حوالات کې اچولي. ما هلکه ولې؟ وی جي دوی چانه 10 روپۍ رشوت اخیستی. مالخواه ویلی مال خفه کېږي خو به نه که یو ټکی درته وکړو. هغه افسر ته مې وی ویل نجي ولې به خفه کېږم؟ ما هغه 10 روپۍ اخیستې وې حوالات ته لاړو او تا کره چې پرون د کینوانو 10 کریټه راغلي وو، ته به کوم جهنم ته ځې؟ په دې مې پوهېږم. دا ستا مور پسې خیرات کړی او که ستا ښځې پسې خیرات کړی؟ سپی 10 روپۍ واغسته، کافر شو، جیل ته لاړو. ٹھیک ده جی؟ تا مالا 10,000 او 15,000 روپۍ جماعت لراوړې، دا په کومه خوشحالۍ کې دي؟ نو دا همغه خبره ده چې نذرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا. دیله چې ورشي رشوت شي، ماله چې راشي شکرانه شي، پیر له چې ورشي نذرانه شي، پیر له چې ورکې نذرانه شي. هغه ورځ راته چا وی دلته یو پیر دی د تبلیغ والاو خلاف، پیر دی دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ؟ وی د دوی خلاف دی. مال د دوی د خلاف وجه
بل هیڅ نشي کوي. خو تبلیغ والا دین مفت خی، قرآن مفت خی، حدیث مفت خی، کلمه مفت خی، منځونه مفت خی او پیرانې په پیسو خی. تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوسې. اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا اپریدي چې دي د خدای قمقل، زه خپل اپریدی یم د خدای قمقل. یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي، دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دي. دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي، ډېر زر. آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه ده. اوه ورپسې لشل ودې کې جمعدار. آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار بکل شي بیا پاس بس ورپسې جو صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي. دا د شیخ چلی تصور دی. شیخ چلی او سره او چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سرکړې وا په کرای ور سره وړه نو پلار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بواله چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم اجره کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوی یا براشه وای چې بابا زبم چې ها پچا کټوایل تل راکا سړی ورته وی بیړه دې غر کشه مستو کټوای دې ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی. دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راوغورځيږي او اتی کی سوره دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لار چیزونو داسې بکیږي. دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته وی ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده. پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور سپوږمۍ سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدرې جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبرې ته ټیټ سامان بار نه راغله تمام قابله هغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبری ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے. پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا. بحری بیڑا خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دي. چین مونږ نه رستو آزاد دي. روس او امریکا تیریږي. هندو مونږ سره آزاد دي. بحری بیڑے او جنگی جهازونه جوړی لګیا دي. مونږه صاحب الہ مونږ سره جنگی توپه خوشتا کنه جنگی توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی کخې کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي
دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمون په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې وزه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا کمیونست زه هم ته خري بس خلاص خبره اوس ته خري نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکړه چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپل جوړ دي د روس په دنیا کې یو چت او لوی طاقت ده صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چارونی و مړی چا مړ روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو نو سنسدان کو کینکیږي کالج کې ګرځي د ونه یو کتا الکانو ته ودرېږي دا وګورئ د دیونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګوره عقل داو یو تک شي نامه په سر راوغورځي چې ټاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وی خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړند را غورځیدل دا زمونږ د ملک سیاستدانان دي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا تصور ممکن راغی کورته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپے تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپے ورکه یا 2 روپے طالبان راولي ورکول سلسل شي ورکه 2 روپے دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پری خود پریخي درته لکونه دي در لکونه جایګیر او جیداد او نقد درته پریخي او مولا په 2 روپے ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپے دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا ستاسو هغه دا پری دورونه یا پری دیو منګي کې غنم اچول د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش زغپلا دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي ورکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غري او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کړه غنمو مولا ول چې ډېر خدا قبول کړی او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملای تیار ټیکاله خوري و دا یو روپې واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا کې خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نغد روپای والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې مټاګو ملا مې مټاګو خدای لمم دوکا ورکړو ملا لمم دوکا ورکړو وی چې څنګه وی چې 15 روپے را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلی دي چې قبض پکې شرط نو غنم ولاندې 15 روپے چې غنم ملا قبض کړو 15 روپے پکې قبض شو نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالو کې مولانا پر روپے واخستنو دې کې د اخلاص څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپے باندې 2 سپاره
طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینې پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دی کې په دې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خولې نه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنځلو ستړی شو په بدو ویلو ستړی شو حکم څه پاری پور جیل کې هم په 73 کې نو دې اختر راغی وړو کې اختر دې قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې سراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زه داغي بارک تا ورالما چې ورالما نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ دا خو چې داسې आवाज غوندې आवाज دی وځي او رستونه باد نو ما هغه مرګرو ته وی چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چا ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې رستو دا د لوی او دسمات ویزې یې غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور اذان له کولو نو رستو به تې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه دي ما ته وی چې دته بیګا پلانی خان دا چل کړی مالخا په خندا میزان مړ کو بس تیر ووت ا سړی ما پسې بارک ته راغی چراغ ما ته مولانا مالما ویلې دا ستا مرګره نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو بازان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونږه ما ته حواله کړو چې جمعې مونږ به تور ویل مونږ مازیګر کې د چمن تروزو اسې سیل کو پام غلطو چې ګورو دا مولا په بانګونو شروع شي د سره می چا د چرګ کار نه کړي پرې دمه نه دی مولا سره ما سړی توپ زده کړه ویل والله کې پرېږد یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او دته یې مخامخ ودرو چې وی درو هغه چې داسې بوتل ته وکړه ځان یې په ځای پرېښو منډه یې چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی خموز دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړ ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي چې په کلي ورغلي دي په چرګانو باندې دا کلي سپي ورپسې شي
چې سپي ورپسې چې وي چا ګیدړ نه غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلې دي